السلام علیکم عزتمنو. دراج ویلي دي چې ما د اهلکانو جامې اچولې وي او خلکو یې پسې ډېر غلط کمنټونه کړي دي. سلام علیکم عزتمنو. دراج ویلي دي چې ما د اهلکانو کپړې اچولې وي او خلکو یې پسې ډېر غلطي کمنټونه یې پسې کړي دي. په عزتمن د دې ویډیو مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده دلته نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو دراج ویلي دي چې د هلکانو کپړې ما د دکې د وجې نه واچولې. زما ډېر شوق و چې هلکان په دې خپلو کپړو کې ډېر د کبر او غرور سره ګرځېدل. موږ ته به یې اډو کتل نه او موږ ته به یې سلیب نه راکول. نو ما هم غوښتل چې زم د هلکانو کپړې واچوم چې دې کې داسې څه چل دی او داسې څه کمالات دي چې نه کپړې واچي او هلکانو بیا په ځمکه باندې خپې نه لګي او د ځمکې نه 4 فوټه اوچت ګرځي. نو عزتمنو چې کله چې مې واچولې او چې څنګه مې ویډیو شیر کړه او تصویران چې مې څنګه شیر کړل، نو سمدستي راپسې خلکو خبرې وکړې. نو دې ته مې زړه ډېر سخت خفه شو چې دا داسې دنیا ده چې دې کې د خلکه په یوه کې نه پرېږدي. دراج وایي چې کاش زه هم یو هلک وی چې جینۍ نه وی، ځکه چې په دې دنیا باندې او په دې زمانه کې د جینکو څه عزت خو نشته دی. عزتمنو ستاسو د دې دراج په خبره باندې څه دی چې د هلکانو کپړې اچولې دي او داسې په فخر سره ویلي دي چې هلکان موږ ته یې نه څه لیفټ نه راکوي. عزتمنو نننی معلومات زموږ ته د دې پورې دی. د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وواچئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.